نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم سورة الأنبياء واللسم پارا ابتدائی آیت ندی دی سورت کا سورة الأنبیاء ہوئی زکتی پدی سورت کی دا واللسم پیغمبرانو تذکرہ راغلدہ دا سورت مکی سورت کی دا نبی علیہ السلام دا ہجرتنا اولان نازل اعتبار دا ترتیب قرآن سرا دا سورت یوشتم سورت تی نازل دو پلحاظ سرا در اویایم نازل شوئے پدی سورت کی مرکوعات یوصل دولس آیت لگی مخ کی سورت سرا ربط و مناسبت دادی چی دا مخ کی سورت کا آخر کی دا قیامت تذکرہ بیان شو او دا دی صورت پر شروع کی دا قیامت تذکرہ بیانی دا صورت پر اولنے رکو کی منکرین قیامت کافران چی دا مرگ نباد دا جن انکار کی اغیت اللہ پاک دا قیامت وعید ذکر کی چی قیامت چی دیب باغی کی حساب نزدیب دید آغینا غافلت کئی غافل دی سوچ او فکر نکئی او دا آغینا انکار کئی اعراض کئی ایمان کی نروڑی بیادا مشرکان دا قرآن کریم نا دا اعراض حالت تدبی بیانی قرآن کریم تدبی وگ نک دی مگر وگ کیک دی ہم او نوے پیغام دی ترازی دی قرآن کریم پس ٹوکے کئی استہزاء کئی او دا قرآن کریم بی ادبی کی پزید دی چدویب ایمان رو بلہ مشرکان چخپل منس کے کمی پٹی مشوری کی اغا پٹی مشوری چی پاگی کی دا نبی علیہ السلام متعلق نازیبان سوچنا او فکرن کی او دا مشرکان ہوئی چی دا پزمند استاسو پشانی او سڑی دی کہ تاسو دا خبر امن اللہ دا بتاسو جادو من لی او حال دار چی تاسو مخبل خبفی گئی چی دا پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر دی او دا خبر جادو دی چی جادوگر و جادو دی نا دا خبر بمانی اللہ جل شانہ فرمائی چی دا سمر خبر تاسو مشرکان کوئی او سمر مشورے کوئی پدی ٹول ارسبان زفوئی زستاسو خبر اورم او استاسو نیتنا او حالات مگور چی دا نبی علیہ السلام خلاف دا مشرکان سمر بی ادبی کی بیان چی قرآن کریم پا نبی علیہ السلام بیانوں نے دے کافرانو بوی دا گڑوٹ خوبون دی دے دا زوانے خوبون دی دا دی خوبون بیان کل بیوی دا قرآن دا زان نا جوڑ کر کل بیوی چی دا خوشاعر دی نبی علیہ السلام میں یادو او بیا بیوی کہ چرگشتو نے پیغمبر بھی دا پخوانو پیغمبرانو پشان دی زمان دا طبیعت مطابق معجزہ روڑی لکہ دا موسیٰ علیہ السلام پشان حمسا دے روڑی دا صالح علیہ السلام پشان دی اخرا ہوئی بیا بمنگا پیشو چی دا رشتن پیغمبر دی او دا نور چی دی اس بیانی دا خو اسی دا زان نا بیانی نو اللہ پاک دا دی مطالبی جواب ذکر کی چی پخوانو کافرانو تا خدا معجزی راغلی وی چی اغیب ایمان نور روڑی او منگ حلاک کرو دی بول ایمان روڑی سی دیم نا روڑی اسی مطالبہ کئی چی دا سے معجزہ روڑا او دا سے معجزہ روڑا بیا نبی علیہ السلام تا اللہ جل شانہ تسلی ورکی
او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د پیغمبرانو خصوصیت ذکر کړي چې موږ څومره پیغمبران ستانه وړاندې لېږلي دي. پیغمبر علیہ السلام هغه ټولو ته موږ به وحی کوله، هغه ټول انسانانو او سړیو چې دې اعتراض کوي چې دا خو ستاسو په شان سړی دي، دا د دې ضد د وجې دا اعتراض کوي. ولې پخواني پیغمبران سړي نو او هغه مخکې پیغمبرانو ته چې وحی راغلی وي نو هغه هم دی نو منلی. اوس یې مني خو د مخکنو پیغمبرانو متعلق دی یا د نبی علیہ السلام متعلق دی. د اهل کتابو نه تپوس کېږي چې په تورات انجیل زبور کې د آخر زمانه د پیغمبر کوم صفات راغلي هغه صفات دی پیغمبر کې موجود دي او کنه تپوس دی کېږي ځان دی فیک بل دغه نور پیغمبران چې راغلي نو چې دی وی چې دا پیغمبر انسان دی هغه هم انسان هغه یم خوراک کولو دا څنګه چې هغه خوراک نه کوي هغه یم دنیا کې سو وخت او بیا وفات شول دغه شان دی دنیا کې خوراک کوي او سو وخت پورې بدد ژوند بیا وفات بیا چې کوم وعده مونږ کړی و پیغمبرانو سره او مؤمنانو سره د مدد کولو او د کافرانو د هلاکولو حق وعده مونږ سره ته رسول مؤمنانو له پیغمبر له مونږ نجات ورکړو او چې کوم داغي مخالفین کافرانو او انکار د پیغمبر نه کولو هغه مونږ هلاک کړل. بیا الله جل شانه فرمایي چې دا د مکی مشرکان د پخوانو قومونو د حالاتو نه خبر داغي پکلو باندې دي تیری او هغه من هلاک کړو داغي نه باندې من بیا تیر کړ چې دا پخوانو کافرانو اس قسم حالات ورستو پاتې نه دي چې سړی وای داغي هغه کندرات دي او هغه خراب آباده د عذابونو نه بعد دې باغې باندې سوچو کې د پخوانو کافرانو حال څنګه الله فرمای کله بچي عذاب به نور راغلی وی به عذاب راو او کله بچي په عذاب راغی بیا به د عذاب نه تختیدل او ټوبونه به وال ترپکی به واله د عذاب نه به ذات بدلو چې ځان ته څنګه خلاص نو فرشته به ورته راغلي او فرشتو بدی بس استهزاء کول چې تاسو په تروسه پورې وی عذاب نشتا اوس دین چې تختی خو مکنه تاسو ترڅو پورې چې زمونږ د دنیا دا ژوند دی او بل ژوند نشته او نعمتونه دی او نور څه زموږ ضرورت نشته په موږ باندې عذاب راځي او به تکلیف راځي او تاسو په دې خپل حالات باندې سوچو کوي تاسو د سنبت سوا د دې د غیبه کلمه نو چې کله په عذاب راغی بیا به وای افسوس موږ ظلم کړو موږ ناپوهي کړو او موږ شرک کړو ځکه موږ هلاک شو. لیکن بیا دی تردیدی وینا اس قسم پیدا نور کو نو کله چې دی عذاب په پراغ نو بیا به صرف دا وی چې بیا موږ نه زیاتې شوی خو بیا خو واپس د عذاب نه و او د دوی لپاره دی وینا هیڅ قسم پیدا نور کو. بیا الله جل شانه د خپل وحدانیت دلائل ذکر کړي بلدا الله جل شانه په دې حق باندې دا کفر او دا باطل دین ختمي بلدا الله جل شانه چې څومره مقرب فرشتي هغه ټول الله پاک عبادت کوي د الله جل شانه په عبادت کې نستل کیږي بلدا مشرکان چې کوم خدایان ځان د پاره جوړ کړی دي دی د هیڅ چیز مالکان نه ولدی د سمالکان دی چې دی عبادت کوي بل الله پاک فرمای کہ زما سره شریکان نور په مقدس مکه باندې اسمانون یا مکه کې وی خامخاب په مکه باندې فساد راغلی ځکه چې کله دوا یا زیات خدایان نو خامخاب جګړه کوي او چې فساد نشته او جګړه نشته معلومه ده چې الله پاک یو دی او دا تمام نظام هغه په خپل چلی ځکه چې کله دوا کسان په یو ځای کې وی سنه سو وخت اختلاف راځي یو خدای بوي چې باران بزکو بل بوي نه به کې یو بل ته سربم نشو کا تکول ځکه چې سرخ کا تکول عاجزی راځه او چې خدای شنو عاجزی پکې بیانې کمزوري پکې دي
او اتفاق هم نشو کولی ځکه زورور اتفاق په یو خبره باندې نه کوي او په یو ځای باندې یو څیز موجود کول هم نشو داسې هم نه کېده چې باران به کېدو باران به نه کېدو ځکه داسې هم ناممکن نو معلومه دا شوه چې خدایان د یو رب العالمین نه علاوه هېڅوک نشته که چېرې وي نو بدبخت د ځمکه به خامخا فساد راغلی بل الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا تسلی ورکړي او فرمایي دا مشرکان چې زما دپاره اولاد لټوي نو که چېرې زما اولاد ته ضرورت وي نو ما به ځان له په فرښتو کې لټولی اولاد ته مې ضرورت نشته دا دې چې کوم دا مشرکان د ځان نه کوم مقرب بندگان زما په اولاد زما دپاره اولاد ګرځي دا خو زما بندگان دي لکه عیسی علیہ السلام دی الله فرمای دا زما بنده دی عزیر علیہ السلام دی دا زما بنده دی فرشتي دي زما بندگان او زما مخلوق دي دا نه چې زما هغه لوریان دي یا هغه زما شریکان دي او یا زما د پار اولاد دي نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس نزدې راغی خلق ته حسابون د دوی حساب وهم فی غفلت او دی په غفلت کې دي د سوچ او د فکر کولنا موردون بی اعراض کون کی انکار کون کی دی ایمان نا ما یاتیهم من ذکر من ربهم نرازی دی مشرکان تا قرآن کریم د دوی د رب د طرفنا محدث سنوی پیغام باندې الا استمعوه مگر دی کافران اغیت وق دی وهم یلعبون او دی دومی توقیق استحضاء کئی لاہیتا قلوبهم غافل دی دی سرنا واسر النجوى او دی پٹی کبھی مشوری الذین اغکسان ظلمو چه مشرکات دی یعنی پٹی مشوری کبھی نو مشورو کی سوئی حل هذا ندی دا پیغمبر علیہ السلام الا بشر مثلکم مگر پشان دستاسیو سڑی دی افتأتون السحر آیتاسو قبلوی جادو وانتم تبصرون او حال دا دی چتاسو فیگی چی دا پیغمبر جادوگر دی او دا خبر دا جادو دی قرآن تبی جادو بھی او پیغمبر علیہ السلام تبی جادوگر بھی دا مشورہ میں پورا قال اللہ پاک فرمائی قال ربي يعلم القول في السماء والارض نبی علیہ السلام فرمائی زما رب يعلم القول فيه پوینا باندې في السماء والارض پاسمانونو پزمکو کې هو السميع العليم او د الله پاک اوریدونکو پیر بل قالوا اضغاث احلام بلکې وای دا کافران چې دا ګډ وډ د ځواني خوبونه دي دا دې چې کوم خبره بیان بل افتراه بلکې دا قرآن وی د ځان نه جوړ کړی دی بل هو شاعر بلکې دا خو شاعر دی فلیاتنا بآیت فاستمن ترولا یو معجزه زمون د طبیعت مطابق کما ارسل الاولون لك څنګه چې لېږلې شوي په هغې باندې پخواني پیغمبران هغه شان معجزې راته راوړي ما آمنت قبلهم من قرية ایمان نوروڑی دو دین اوڑاندی سیو کلیوالا خلقو احلقنا جمنگ اغی حلاک کرو افهم یؤمنون آیدی ایمان بروڑی اغی ایمان نوروڑ چه معجزی و تراغن چه دی اغوال دی ایمان نوڑی ایمان نروڑی وما رسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم او منگ نولے گلستان اوڑاندی مگر سڑی چه منگ بواہی کولا غیتا فاسألوا پستاستبوسک اہل ذکر دالی کتابنا ان کنتم لا تعلمون کچرتا سنفیگی وما جعلنا جسدا او مغنو گرزول دو پیغمبران انسانان لا یاکلون الطعام چغی بخوراک نکو وما کانو خالدین او نوغی ہمیشہ ثم صدقناهم الوعدا یا من رشتیا کرخ پلوادا دا عذاب دا کافران سرا فانجینا پس من نجات ترکو دی مومنانو پیغمبرانو تا ومن نشاو چاہت چمن مختل و اہلک المسرفین و حلاک المشرکان
لقد انزلنا بتقي سرمن نازل الیکم تاسو ته کتابن کتاب قران فيه چې پدې کې دې ذکرکم تاسو د پاره نصیحت افلا تعقلون تاسو عقل نه کار نه اخلي وکم قسمنا من قريه او سمر ډېر من هلاک کړو د کلواله خلقنا كانت ظالمه چې او کلواله خلق ظالمان مشرکان وانشأنا بعد قوم آخرين او من پیدا کړو صداقین نور قومنا فلما احسوا بأسنا هر کله چې هغه ولیدو زمونږ عذاب اذا هم منها يركضون ناګهان بدوی داغین منډه وهلې لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه فرشتو وتی تاسو منډه مو وهي واپس یې خپل نعمتونو ته چې تاسو پکې وای او مساکنکم خپل کورونو ته لعلكم تسألون دپارا دې چې تاسو نه تپوس وشي قالوا نویدی کافرانو یا ویلنا یا افسوس زمون دپارا انا كنا ظالمین یقینا ظالمان فما زالت تلك دعواهم ہمیشہ دپارا وعد دوی دغوینا حتی جعلناهم حسیدا خامدین تردی پوری چمکو گرزول دی حسیدا کٹکلی شوی خامدین مڑو وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین او من پیدا کړي اسمان نو سوکو سچ پما بین تدی کی دا عبس لو اردنا ان نتخذ لهوا کچر من اراده لرلی چې من نیولې ځان سره خدایان یا اولاد لتخذنا من لدنا نو من بنولې د خپل جانب نه یعنی د فرشتو نه ان كنا فاعلين کچر من کو د دې کار کوونکې بل نقذف بالحق على الباطل بلکې من علوم ختمو بالحق ایمان باندې على الباطل كفر فيدمغه بس ختم کی دا حق باطل لرا فإذا هو زاهد بزنا گهانا دا ختم شي ولكم الويل مما تصفون سازبار حلاکت دا غسن جتا سے بیانوئی وله من في السماوات والارض خاص الله پاک د پاره مخلوق د چ پاسمانونو کې دي ولرد پسمک کې دي ومن عند قوا مخلوق چې الله پاک سره دي فرشتي لا يستكبرون عن عبادتي دي لوین کې د الله د تابعدارین ولا يستخسرون دين استړي کې د الله په عبادت باندې يسبحون الليل والنهار لا يفترون دي تسبيح بیان ویش پورز د الله پاک وسستی دي نه کوي ام اتخذوا الهات من الارض هم ينشرون آیا نسی دا کافران خدایان نور خدایان پسمکه کی هم ينشر ایدی پور تکول کی دی د ژوند د مړو لو کان فی مآلات الا الله لفسدتا کچری بالفرض والمحال وی پدیس مکه اسمانونه کی خدایان سوا د الله نو خامقابدی خدایان فساد کړي فسبحان الله رب العرش عما يصفون بس پاک الله پاک خاوند عرش دا غسن پاک د چویه ولا بیانوي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون تبوس نشکور دا اللہ پاک نسچ اللہ کبھی وهم يسألون دا دے کافران نبا تبوس کولی شی ام اتخذو من دونی آلہا آیا دوینسی سوا دا اللہ پاک خدایان قل تو فرمائی ہاتو برحانکم تاثروڑی پدی قل شرک پل دلیل هذا ذکر من معیا دا قرآن کریم نصیحت دا غچا دا پارچ زما سر زما امتیان وذکر من قبل نصیحت بخوانو خلق دا پار دے بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بلکہ اکثر دا دین پیجن حق او دی اعراض کون کے دی وما ارسلنا من قبلک من رسول او مغنولی کے لسان اڑانی اس قسم پیغمبر الا نوحی الیہ انه لا اله الا انا فاعبدون مگر شان دا خبر داد لا اله الا انا نشتری معبود لا اله نشتری بالمعبود الا انا مگر صرف زیم فاعبدون بس تاسو زما عبادت کوي نو من ټول پیغمبران تدا وحی کړي وا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه او وإذا کافران چې الله پاک نیولې ځان د پاره بچي الله پاک پاک دې اولادنا بل عباد مکرمون کې بلکې دا بل عباد مکرمون بلکې دا انسانان دي عزتمن مقربین فرشتي عیسی علیہ السلام او عزیر علیہ السلام لا يسبقون بالقول دي وړاندې والي کې دا الله نه پوینا کې هم بأمره يعملون دي دا الله په حکم باندې عمل کوي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله پاک بیګي باور سے چې دي نه وړاندې دي وما خلفهم سے چې دي نو سب دنیا کې پاتې کېږي ولا يشفعون دانکان بندگان هم شفاعت نشي کولی الا لمن مگر غسو اغا چا د پاره به شفاعت وي ارتضى چې الله پاک اغین رضا دي اغي الله پاک
خوشحال کچ مومنان دی هم من خشیته مشفقون او دی یریگی دا اللہ پاک دی حیبت یریدن کی ومن یقل منهم ابرا سوچا غوینا کبھی منهم زمادی بندگاننا انی الہ من دونه یقینا زخدیم سواد اللہ فذالک نجزیه جہنم پس دا کسی دا پارک بندور کو جہنم مراد دین ابلیس دی كذلك هم دارنگی نجزی الظالمین من بدلور کو ظالمانتا واقع